سلام 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 شهیدا ستا شجاعت او ستا کیپټن کرنل شیرخان شهید په کال 1980 کې د جنوري د میاشتې په ډومبۍ نیټه د ثوابې ضلع په نوي کلي کې پیدا شوی و چې اوس د هغې کلي نوم کرنل شیر دی. کیپټن کرنل شیر په څلورو وروریانو خویندو کې د ټولو نه کشر و. د دوی د والد صاحب د پاک فوج سره ډیره مینه وه، نو د دې وجې نه په ماشومتوب کې د دوی نوم سره د کرنل اضافه کړې وه. د بدقسمتۍ نه د دوی عمر 8 کاله و چې مور بیبي وفات شوه. د دوی روزنه او پالنه تروریانو او چاچیګانو کړې وه. کیپټن کرنل شیر شهید چونکې ما سره ډیر نږدې پاتې شوی دی او زه د هغه یو قسمه تعلیق هم پاتې شوی ما، ځکه چې سکول ته کې ما هغه داخل کړی او بیا وروستو چې کوم اکټیویټیز کې سرګرمو کې به هغه حصې اخیستې نو هغه هم هغې رهنمایي به ما کوله. مختلفو سکولونو کې که ادبي مقابلې به وي، که چېرې ګیمونه به وو، لوبې به وي، نو هغه به ما چې دی نو هغه حوصله افزایي کوله او ما به هغه رهنمایي کوله. خو هغې کې ما یو څیز ولیده چې کرنل شیر شهید یو کمیټډ انسان و، هر یو دغه ته به مخکې کېده مقابلې ته، که هغې کې به د پاتې شوم هر مقابله، که هغه ادبي مقابلې وي که نورې مقابلې وي، نو هر یو سرګرمۍ کې به حصه اخیسته. نو هغه کې یو جذبه وه او یو صلاحیت پکې و چې هغه به بالکل د څه نه وروستو کېده نه. مونږ په ټولو ملګرو کې مونږ له واته 9 کسانو په هغه ټایم کې چې په هغې کې څو آفیسرز دي، څوک په څو شعبو باندې کار کوي، خو کرنل شیرخان په دې ټولو کې چې ونه دا ډېر زیات سټوډیس و. د کیپټن کرنل شیرخان د بهادرۍ او نرتوب منښته هندستاني فوج پخپله وکړه. د شهادت نه وروستو څو هندستاني فوزیانو د دوی د لاش د بې حرمتۍ هڅه کوله، نو د هغوی یو کمانډنټ افسر هغوی منع کړل او ویل یې چې دا د یو بهادر ځوان وجود دی او د دې بې حرمتي په یو قیمت هم نشي کولی. د شهادت نه وروستو د جولای په 14 نیټه د پاکستان په جنډه کې د کرنل شیرخان جسم په عزت سره پاکستان ته حواله کړی شو. د کرنل شیرخان کورنۍ په 9 مای پنجاب ریجمنټ سنټر مردان مخې ته د کیپټن کرنل شیرخان مجسمې په بې حرمتۍ سخت خفګان څرګندوي. وایي چې کیپټن کرنل شیرخان یوازې زموږ شهید نو بلکې د ټولو پښتنو او د پاکستانیانو شهید دی. زه د کیپټن کرنل شیرخان مشر ورور یم، انور شیر، او شکر دی د الله پاک ډېر احسان دی چې د ده جنازه هم د کارګل نه مې راوچته کړې ده او پښتنو ته هم یم او تاسو ته هم یم چې دا بیا د ایوارډ او د ایوارډ نه پس تر ننه پورې چې کومه سلسله روانه ده دا به چې زما په زړه باندې تېرېږي. او که چا کرنل شیر لیدلی وی نن خو ټیک دی زه تاسو سره خاندم، خو زما د زړه نه تاسو نه یې خبر، او د کرنل شیر په شکل کې تاسو هم ماته خپل کام بشي راته هم ښکاري. نو ستاسو وینه په ما ډېره ګرانه ده او د شهادتونو دا سلسله دا که په هر پوسټ باندې په خودکشۍ کې یو سړی شهید شو، که په روډ باندې شهید شو، ما باندې د پښتنو وینه ګرانه ده. کیپټن کرنل شیرخان ته په دې بهادرۍ او نرتوب د پاکستان لخوا د پاکستان د ټولو نه لوی فوزي اعزاز نشانه حیدر ورکړی شو.